کې پورته کړی دی په یوازې ځان. بېشک نو زه د سلیم راز صاحب دا شعر ورته ډالۍ کوم، هغه خپلې وینا ته راغواړم. مو تېر کال د روشن بګر سیمینار امن ایوارډ اګر کړی و. عبدالخالق پټان صاحب ته سلیم راز صاحب وایي چې یو شان سپرلی دی خو اثار دی جدا جدا. ډېر ښه. یو شان سپرلی دی خو اثار دی جدا جدا. زه شلوم ګریوان او ته په زلفو کې ګلونه ږدې. محترم عبدالخالق پټان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر بیا کو ملګریانو ستې پته نه لګېږي مونږ په خولې باندې مونږ په مخونو باندې رقم خندا یې مونږ سره مرګلیتا نه کوي. ملګری د ظفر غالب صاحب خبره وکړه چې ماحول یې غوښتلو شعري هغه دپاره د یوې مصرې څخول دپاره د کور مې شاعرانو لپاره ښه ډېره خوشقسمتي خبره چې تو د کور مې داسې علاقه درکړې دی چې هر ورځ سره یې تو شعرونه جوړېدلی شي. دا سړی چینې، دا ګودري، دا سپین غار، دا څومره هم وګورئ مزینی چې د کور مې هر کلی د کور مې هر حسن د شاعرانو دپاره یې ښایسته ماحول ورکړی دی او دوی باندې کار کوي. کلیوالو کمای مونږ کې دی، کمای مونږ لهجو کې دی، کمای مونږ ماحول کې دی. پر سکون خلق نه لرو، پر سکون لهجه نه لرو، پر سکون مزال نه لرو او پر سکون ماحول نه لرو. نو دې وجې نه وطن پر سکون باندې نه پاتې کېږي. کوم خلک پر سکون لهجه ولري هغه لهجه ډېر وخته پرې ګڼېدلی شي. امام مولانا صاحب هم ناست دی او کومه لهجه چې په چیغو په ویر باندې شي آب یې وایي او 2 ګنټې به چیغې وکړي هغه لهجه چې کومه دی هغه کنډو کېږي. پر سکون مزال دومره کور کوي که زه پر سکون روان شم زه په کیلومیټرو مزال کولی شو خو که په منډو شو کېدای شي د پړشینار بازار نه په منډې باندې ونه زوره چور شو. زموږ مطلب دا دی ټولو کورمیوالو ته دا پته ولګېده، ټول کورمیوال په دې باندې پوه شولو. هر یو انجمن، هر یو اهل فکر سړی، هر یو مشر، هر یو ځوان، هر یو طبقه، هر یو تعلیم یافته او بې تعلیمه سړی په دې باندې اوس پوه دی. دغه نه اخپله که مونږ په دغې خبرې باندې ټیم ضایع کوو چې زه تا په یوه څه امر ښه شی دی، ته ما په یوې څه امر ښه شی دی، نو زه یایم چې دغه نه خپله د پړچینار والا خلکو ته، د سدې والا خلکو ته، د بګم والا خلکو ته دا نه خپله که په دغې خبرې باندې د په یووالي کوشش کوو چې د کومو حالاتو مو وولو، د کومو حالاتو مونږ ته زده کړه راکړه، د کومو حالاتو چې مونږ ویران کړلو، د کومو حالاتو چې مونږ کنډر کړلو، د کومو حالاتو چې مونږ هر یو سړي ته مجبور کړلو، د مونږ اواز، د مونږ مجبوري، د مونږ ستم، د مونږ ظلم، د مونږ فریاد دغه پاکستان پرېږده د دنیا یوه داسې ګناه نه دي پوتې دغه مو په خبر نه دي کړي. زه دغه نه یم دغه نه اخپله مونږ ته پکار دی مونږ لهجې کې د ځان دپاره هم د بل دپاره هم احترام ولرو. زه په خپل منبر باندې هم د ځان دپاره هم د بل دپاره هم د خپل مسلک دپاره هم د بل مسلک دپاره هم دغه سپیکر دغه خوله دا د مونږ وطن جوړوي هم او تاسو ته به پاتې دغه د مونږ وطن رنګ هم کړو. دا موږ زه ډېر خوشحال یم دې پرې چې د کور مې ته دې پرې داسې مشران راغلي دي د تاسو د خورې نه هم څهغه اوس مشران دي د 40 کالو نه عمر زیات سړی ډېره تجربه لري. مونږ ټولو نه دا یو چې د لهجو کې د نرمي په سبب باندې که حکومت یې هم هغه ته د ړنګو چانس کم وي جوړولي چانس به زیات وي. لهجې کې څه احترام راوړو، لهجې کې څه روغه خبره د ځوان راغله بیا موبایل ته هم د ړنګونې ماحول نه میلوېږي، بیا اهل فکر خلکو ته هم د ړنګونې ماحول نه میلوېږي، بیا د مرچیو د بارودو ته هم د ړنګونې ماحول نه میلوېږي. نو زه هم دا ډېره ښکلې موقع دی مونږ که څه ډېر وخت بعد دلته راولرو تاسو باور ولرو وطن مینه
وطن خو د یو کلي نامه نه دی، وطن خو د یو کور نامه نه دی، وطن خو د دغې علاقې هر یو غره ته یایي، وطن خو د دغې علاقې هر یو سامي ته یایي. مونږ چې دغې وطن ته راتللو داسې دی تللو لکه هغه مور سړی بچي ته ډېر وخت بعد غېږه ورکوي، مونږ ملګرو ته لارې یو ځای به داسې داسې محسوس کوو لکه دا مونږ ته تږی دی دا وطن دې ته موږ تږي، داسې محسوس کوو لکه دې مونږ ته زور راتی، مونږ دو ته زور راتی. نو مونږ د یو بل نه کېدل نشته دي. د دنیا غاټ سوپر پاور ایټمي طاقتونه پاکستان او انډیا چې د هغه صدر وزیر اعظم د هغه پوځیان د هغه آرمي چې د مو آرمي چې امن غواړي. نو زه دا یم چې کوم کورمې وویلی چې موږ خو دغونه مضبوط خلک نه یو کنه، داسې یو بل ته د ناستې ته تیار دي، داسې یو بل ته مذاکراتو ته تیار دي، داسې د یو بل لپاره د اسلحې کېږدونې ته د جنګ نه ورېکېدنې ته تیار دي. او ته خو ډېر واړه خلک یو، ډېر کمزوري خلک یو، د دوه وختو ټکاله هم نه لرو. نو زه یم چې په کوه دا دی چې هغه نه مخکې مونږ ته اوسه د امن لپاره قدم کېږدو، امن لپاره. ټوله ډېره مننه. رابطې ساتل پکار دي، تا ساتل پکار دي. دې کې ټول نه خپل حکومت ته دې کولی شي، او د حکومت د مونږ لهجه څه تېروله دی او چاته دی د رابطو ساتل، د یو بل سره تاګ راتاګ، د یو بل سره ناستای، دا د مونږ ټولو د مسالو حل دی ملګرو. خو مونږ دا یایو چې په دغو جرګو کې چې څومره هم شیونه امپلیمنټ شولو، عوام امپلیمنټ کړو، عوام یې مني. مونږ دا یایو چې بریګیډیر صاحب ته، کمانډنټ صاحب ته، او ډي پي او صاحب ته، او جي او سی صاحب ته د چوک صرف دا خبره ور ورسوي چې پټان عبدالخالق نه د کور مې هر یو عوام ته څه کوم شي ته یې مونږ ته تابعداري یو، تو ته څه ورځولو غوښتلو هغه ورځولو، ته څه غواړې هغه درته کېږدو. دغه نه خپله که ته مونږ ته دا وایې چې تاسو د واسکټ و دغو جامو په ځای باندې شلوار پرېږدو، لام شروع کړو، پتلون شروع کړو، موږ به دا شروع کړو. خو مونږ ته دا پوښتنه کوو چې د کور مې پنځه تنازع دي د شپېتو کورونه، دا به ته راته کله حل کوې؟ خو په حل کوې. بس دا حل شي، دا خبره